السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم زیم شاجي. نن مونږه ازاخیل پارک چې د نوښار یو ډیر لوی، بلکې مونږ به دا ووایو د خیبر پښتونخوا یو ډیر لوی پارک و. دلته به یو رونق و، دلته به یو خندا وه، خلک به راتلل سیر و سیاحت دپاره. د دې علاقې خلکو دپاره یو ډیره لویه اپرچونټي وه، موقع وه. او دلته د یونیورسټي اف پېښور د هغوی ډیره لویه یو منصوبه چلېده. خو نن د دې پارک حالت هغه هم تاسو ته مونږ ښیو. تاسو ته به زمونږ شاته دا جنګلې په نظر راځي چې مکمل طور باندې هغه ماتې شوي دي، پته نشته چا وړي. شاهینجي په جي ټي روډ باندې په نوښار کې داسې لوی پارک او دا کم حالت ته ګورې، خلکو ته به یې هم ښیو. خو ته یاره حافظ صاحب زما په خیال دا خو مخکې ګورنمنټ کې جوړ شوی و لوړی ایم ایم ای ګورنمنټ کې دې افتتاح شوې وه، او دې کې بیا زما په خیال یونیورسټۍ والا بوټانیکل ګارډن و. ته ما دا وایه دې جنګلي خلک وړي یا جنګلو ته وښیه، جنګلي هم ټول نشته. او دې کې هغه قیمتي ګملې وي چې ګملې هم داري ماتې ګوډې پرتې دي. د خلکو ته به یو دغه ورکړو خواته چې ګوري دا قیمتي بوټي نه، او داسې ګملې ته دی یو ځای کې احتجاج نه شي خلک راشي او توړ پوړ وکړي. نو دا هغه ګمله دا کم سے کم د 6000 روپو 5000 روپو د یو ګمله ده. دا ګملې داسې ماتې دي. څومره ښایسته غوندې پارک دی او دغه دی که نه چې د دې دا صورتحال دی نو خیر به څه کېږي. دا ګیر چاپېره جنګلې دی. دا دومره قیمتي بوټي دلته که تاسو وګورئ، صرف دا بوټي او د دې دا نظاره او د دې دا ګملې، دلته دا کجوري او دلته یو نباتات قرآن کې چې د کومو بوټو ذکر شوی د هغې یو مکمل باغ و. دلته لایبرري وه او دلته ډېر خشته دلته جولې وي. خو وخت تر وخته اوس موږ په روډ باندې تېرېدو نو ومو کتل، نو موږ وی چې یاره دا دی خپلو مینوالو سره شیر کړو. افتتاح کړی تخته او زه هم دا خو چانوار کړی یا خلک راغلي سم دا څه توړ پوړ شوی. خیر ته ما دا څنګه چللی دا خو دا توړ پوړ شوی. دا کوم حالت چې دی نو د دې داسې حالت ښکاري لکه چې خلکو څه توړ پوړ کړی، هر څه یې نه وړي. ډېره غټه نه هغه کړکي مړکي هغه هر څه سامان ترې نه وړی دی. وګوره هغه چې کوم 2005 راغلی او یونیورسټي او دا بوټانیکل ګارډن. دلته ګرانو مینوالو دا 2005 کې د بوټانیکل ګارډن افتتاح شوی و، او د هغه افتتاح او د هغې دا ګیټ او د هغې دا ګیټونه دلته دا فوارې پولونه څه شوه، بجلي پولونه څه شوه د دې نه. خو ته هغه بجلي خو هم وه که نه، پولونه به هم لګېدلي وه، څه شوه تارونه څه شوه. دا دې خلکو له پکار دي چې د دې تپوس وکړي. تپوس پیسو پرې ته ما دا ووایه ځه دا خو ما دغه مخامخ دی کې لایبرري وه او ګیر چاپېره چې مکمل کمې جنګلې دي. ټول پوړې دا وګوره چې څومره دغه و نو هغه ټول هر څه مات شوي دي په زور، لکه چې دلته کې د چا هغه ګیټ هغه څه دي هغه هم مات دي ټول پیسې ټول مات ګوډ دی. دا څنګه چل دی قسم درته خورم. هغه وګوره هغه کمره ته راشه وګوره هغه ته وګوره توړ پوړ چا کړی دی چې د داسې په جي ټي روډ باندې او داسې راغلي. نو خیر دا اوس وګورئ د دې دغه مخامخ دیوال چې ښکاري دلته هم جنګلې وې، او د دې بار چې کومه چار دیواري وه نو هلته هم جنګلې. دې نه ګیټونه خلکو یوړل، دې نه کړکۍ خلکو یوړې، دې نه دا باترومونه دي، واشرومونه دي، او د دې دا حل لکه چې د کس ته چا ګیټونه چا یوړی یار. دا وګورئ دا چې دا دلته نه دا د دې حل دی. دې سره سره که موږ تاسو ته وښیو نو دا مخامخ حال چې کوم دی دلته ډېر لوی لایبرري وه، هغې کې کمپیوټرې او ځای په ځای پکې داسې ځایونه جوړو چې هغې باندې ډېر غټې پیسې لګېدلې وې. د وخت مطابق هغه ټایم کې چې کومې پیسې په دې باندې لګېدلې وې نو هغه ډېر غټ اماونټ و. او دا نن که تاسو ته کومې کجوري ښکاري نو هغه ټایم کې ډېرې وړې وې. خو نن د دې نه څه خیال ساتلی شي او د کس ته لکه داسې کېدی شي چې
یو منصوبې تحت په دې باندې وخت تر وخته دې نه کله جنګلي وړل، دلته فرنیچر ماتول، دلته دا بوټي چې کوم دي نو دې باندې د حکومت پاکستان د قومي خزانې په کروڑونو روپۍ که مونږ ووایو دلته لګېدلې وې. دلته بوټانیکل ګارډن چې کوم نو هغه ګارډن کې هغه بوټي وو چې د قرآن مجید کې د کومو بوټو د جنتي د کومو بوټو قرآن کې ذکر وو نو هغه بوټی په هغه ګارډن کې موجود وو. هغه ګارډن څه شو؟ دا د دې دا دومره لوی دا چې څومره تاسو ته ښکاري. یو منټ دی دننه د ګیټ منظر دا دننه د ګیټ منظر او دا د پارک دننه حالت دا تاسو ته جي لا یو په نظر راځي. نو د نوښار خلقو له خصوصي طور باندې دا پکار دي چې د دې تپوس وشي چې زمونږ دا دومره لویه د تفریح مقام دا یو لویه اساسه دا ولې ویرانه ده او دا جي حالت زار کې څاروي ګرځي قیمتي بوټي خوري څاروي ما غري ګرځي. خدا وګوره جي دا سنگ مرمر دلته په دې فواره باندې لګېدلي او د هغې دا حالت دا جي دا مخامخ چې کوم حال دی ګارډن و دې کې باغونه و او چې کوم طرف ته ځئ نو تاسو ته به دا دومره لوی کجوري د کجورو دا بوټي په نظر راځي او دغه کجورو نن حل دا دی چې به سوچېدو واله دي، زر تر زره دا راغورځېدو واله دي. دلته دا سوځولی شوي دي، بعضې شیدونه خو دلته دا سوځولی شوي دي. دې کې اور لګېدلی خو پته ده خو دا بعضې څیزونه خو دې غورځولي نړولي دي، دروازې وړي د کسته یې نړوي، ګملې ماتې دا مخامخ نو دا خو دا اوس وګوره ته یو لکه دا خو سرکاري ځای و که نه نو سرکاري ځای نه ته څنګه یو څیز وړې او هغه داسې ماتې ګیټ مات هر څه مات ته ما دا ووایه. دا چې د پارک حل دی دلته به ډېر لوی تعداد کې خلک راتلل او هغوی به تفریم کوله او علم به یې حاصلولو. د سیر و تفریح نه علاوه د مقامي د حکومت دپاره د آمدن یو ذریعه م وه. دا جي دا پکې مین چې کوم حال دی دلته کې ریسپشن و یو پوره نظام و. هغه نظام ولې داسې پروت دی د دې تپوس په ګرانو کتونکو تاسو کوئ. دا د ګملو حالت او داسې ښکاري چې لکه کوم ځای ته یو خلک لاړ شي او توړ پوړ وکړي، د دې توړ پوړ شوی دی. نو بس دغه صورتحال دی. راځه د دې باغه طرف نه فوټوان والو. راځه دا د تاسو اندازه وکئ. راځه چې بس بند یو منټ. ګرانو مینوالو دا د داخلو پارک دی، په مین جي ټي روډ باندې پروت دی، د نوښار او پبو ترمنځ او که مونږ ووایو د نوښار او پېښور په منځ کې دا ډېر یو ډېره لویه ځمکه ده. د دې دا بوټي م تاسو وکتل، د دې دا تعمیرات هم تاسو وکتل، دې باندې چې کمې پیسې لګېدلې وي نو د هغې څه فایده وشوه، حکومت ته څه فایده وشوه، قوم ته څه فایده وشوه، قومي خزانې ته څه فایده وشوه. په کروړونو روپۍ هغه ټایم کې په دې لګېدلې وي او دوه ځل یو ځل پارک جوړ شو، بیا په دې کې بوټانیکل ګارډن جوړ شو، پېښور یونیورسټۍ ته حواله شو، بیا په دې باندې څه کیس و. به هر حال د عوامو حافظ صاحب دې کې ګوره پولونه لګېدلي، ما په خیال سولر داسې دې کې دا چې کم پولونه ته ګورې که نه کې سولر هم داسې لګېدلې وي او پولونه چې هغه اوس نشتې غیب دي. نو خیر هغه چا یوړه دغه دغلته اوس ورشه دغلته به کم چې کم لایټ سیسټم و دې کې. دا دلته کې تاسو ته که ښکاري نو دلته دا ګورئ
دا ځای په ځای لګېدلي دي دلته اخر دې کې به لایټینګ کمبې وي جی کمبې څه شوې کمبې څه شوې دې ځای کې کمبې وي نو دی چې مونږ لکه ګرین پاکستان جوړو ته ما دا ووایه ته چې هغه کوې نو دا ټول وچ شو دا نه به تپوس وکړي دا څنګه چلېږي نه کې نو دا تاسو یې پارک یې لا جی مو خو دلته شوتل مو دی لا دې دا تا ورونه چا ورونه مونږ نه چا وړه دی نه بس نه کدا خو دې څوکیدارانو ته پکارو دنیا خلک دې بس راځي وړي چې څوکیداران کوم دي دې څوکیداران اوس دا څه پورته بس اوس دلته یې شو کوم دلته او جنگلي خلک وړي ها ما سری وخت وړيان وړي که دا سیم په سړک کې دا سیوالي بس رواني خو په سرګند نه دا وایي چې پولیس ته اونې چوالي هغه دا اونې چوالي کنه دا سکه دا سو ورته حیران والي په یو ما پسرانو نو په دې ریړه بوزو شو ته وای ما لرګي والي وته راوړم پور دی وران شته خپل شو تل نه خلاصيږي مو دا چې مونږ شو تل مونږ دا ټول چوالي دا داونه والي دي کم ځای کې ګرځي دونو ونی والي په دې کجوري وسن رسي په کجوري وسن رسي یو کار بل سو واخ وړاندې پکې جنریټر ری وی راوړي پای به ها پای به والي ګرانو مینوالو دلته د دې مقامي خلک دي مشران وای دلته و جنریټر اره راتلی او غټ غټ پټي والے شوی دي او په دې کجوري پرشتیا کوی نو وسه نه دی رسیدلې غری دایم والي نور په غانډه تار غار فيو او چې کم غیر چا پیره جنگلی وي اوسم کا چا وسرسي او سکټ کولې شي نو پروډ باندې روان شي د لری سره او ډیر زړورتیا سره په دې جی ټی روډ باندې داغه هیڅ کیسه تپوس نه کوي چې دا جنگله چته وړي دا خخت چته وړي دا گیټونه چته وړي دلته نه دا تاسو تبخکاری دا مخامخ اومو قتل دلته لرګي جمع کې بیا پسې رشکیره برشکو کیوړي د دې نه اصل د دې نه بل څه زمونږ دلته شوتل دې داسې غلي دي چې مونږ تیرېړه راولو کنه نو چې مونږ واپس اوس لا ټوس پرانه چوړي قسم دې پنی مې را سره وخوړ پنی مونږ مېش پدیر در مېش دې نیم مو ته نه لرو الله دې خیر وکړي دا ګرانو مینوالو زاخیلو پارک دا بوټي چې کم والے شوي دي او دا کم چې پاتې نو حقیقت کې په دې وس نه رسي او خلق راځي بس صرف هغه گیټونه باقیات د دې یوړې شو دلته سپي دي دلته ځناور دي او دغه حالت دی دا تاسو د ښکاري نو پکار دا دی چې د نوښار مشران دې طرف ته توجه ورکړي او دا بیا هغه شانتي سرسبز و شاداب پارک جوړ شي دغه د ذخیرو پارکو دغه صورتحال دی او دا خپلو مشرانو ته ورسوئ او د دې تپوس وکړئ ډېره مننه الله پامان